بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سهار شروع شو او نن دې پروګرام کې مونږه د روژه ماتي وخت کې یو دوه ادبه ذکر کوو. د روژه ماتي وخت کې دعاګانې ښې قبلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د افطاري وخت کې د دعا کولو ترغیب او دعاګانې نقل دی. یو ذکر د دعا د روژه ماتي وخت کې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. کله چې سړی روژه ماته کی نو دا کلمات به ووایي: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظمأ تند لړه، وابتلت العروق او رګونه لامده شو، وثبت الاجر ان شاء الله او اجر د الله در کې ثابت شو. کخیری اجر ثابت شو. دا کلمات یو قسم شکریه ادا کول دي چې ما روژه ونیوه او ما ته الله تعالی نعمت راکړ او ما استعمال که هغې سره تنده لړه رګونه لامده شو او بل طرف ته زما اجر په الله باندې ثابت شو. نو دا ویل دغه وخت کې دا مسنون دی، پکار دی چې سړی د دې اهتمام وکړي. او کله چې سړی د بل په درستخان باندې روژه ماته کی نو د هغې باره کې حدیث مبارک کې راځي: کان اذا افطر عند ناس. د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په درستخان د چا سره روژه ماته کړه نو بیا به دا کلمات فرمایل: افطر عندكم الصائمون واکل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكة. افطر عندكم الصائمون، تاسو سره روژه ماته کړه روژه دارو، واکل طعامكم الابرار او ستاسو طعام نیکانو خلقو خوړ، وتنزلت علیکم الملائکه او تاسو ته د رحمت فرشتې راغلې. او بعضې الفاظو کې وصلت علیکم الملائکه، تاسو د پاره فرشتو دعاګانې وکړئ. نو دا دواړه دعاګانې، یو چې سړی خپل کور کې روژه ماته کي نو اول دعا ویل پکار دي، او بیا چې کله د بل په درستخان روژه ماته کی نو هغه اول کلمات هم ویل پکار دي او بیا دا دویم کلمات هم ویل پکار دي. که چرته عربی کې سړی الفاظ وایي خو د هغې به ډېر برکتي، خو که الفاظ د عربی څوک نشي یادولی، پښتو کې دا ووایي نو امید دی چې بیا به هم د فایدې نه خالي نه. زه دا دواړه اذکار سره د ترجمې دوباره ذکر کوم: ذهب الظمأ تند لړه، وابتلت العروق رګونه لامده شو، وثبت الاجر ان شاء الله او اجر ثابت شو ان شاء الله. او دویم ذکر چې دی: افطر عندكم الصائمون، روژه ماته کړه تاسو سره روژه دارو، واکل طعامكم الابرار او اخوړ طعام ستاسو نیکانو، وتنزلت علیکم الملائکه
او تاسو ته فرشتې نازلې شي د رحمت، یا تاسو ته دعاګانې وکړي فرشتو. الله تعالی دې موږ له د روزې د ادا کولو د نیولو سره د آدابو توفیق نصیب کړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين ثم آمين.